السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هر چرته چې الله مو خوشاله او آباد لره، الله مو د غمونو او پریشانونو وساتلی کا. ملګرو، زه قاری کفایت امداد د یوې نوې او ډېرې خوندورې وظیفې سره یو ځل بیا حاضر یم. وظیفه دا ده چې کوم سړی دا غواړي چې زما اړه الله تعالی په نیغه لار باندې کړي او زما اړه کوم په غفلت کې پروت دی، کوم د دین نه په لرېوالي کې پروت دی، کوم د نیغې لارې نه په لرېوالي کې پروت دی، نو دغه غفلت دا الله تعالی زما لرې کړي او زما اړه الله تعالی په نیغه لار باندې کې زما د اړه غفلت الله تعالی لرې کړي. ډېره خوندوره، ډېره ښکلې او ډېره فایدهناکه وظیفه ده. تر اخره پورې به تاسو ته غوږ شي، تاسو ته به ډېره پیدا درکړي. وظیفه دا ده چې کوم سړی هغه د نیغې لارې نه بېلارې شوی دی او هغه دا غواړي چې ما الله تعالی په نیغه لار باندې کړي. زه کوم د نیغې لارې نه بېلارې شوی یم، نو الله تعالی مې واپس په نیغه لار باندې کړي. یا کوم سړی داسې دی چې په هغه په غلطو کارونو کې مبتلا دی، په ګډو وډو کارونو کې، د بېدینۍ په کارونو کې مبتلا دی، د ګناهونو په کارونو کې مبتلا دی او هغه وایي چې الله تعالی ما د ګناهونو د دې کارونو نه خلاص کی او ما الله تعالی په نیکو کارونو کې مبتلا کی، زه نیک کارونه شروع کوم او د غلطو کارونو نه بچ شمه. او هغه وایي چې زه کوم د الله تعالی نه ما د غفلت شروع کړی دی، د الله تعالی زما خپل تابعدارۍ طرف ته بدل کړي او زه د الله تعالی په تابعدارۍ کې لګیا شمه. نو هغه له دا پکار دی چې هغه د الله تعالی د کلام پاک دا آیات واهدیک الی ربک فتخشى واهدیک الی ربک فتخشى چې دا د سورة نازعات د 13مې سپارې د سورة نازعات 19 نمبر آیات ته. دغه آیات ته روزانه 100 او 1 پیری وی او په اوبو باندې دمي او هغه اوبه دسکی. روزانه د خخکول او دس کوي او په یو ځای کې د کینی ښه په توجه سره دغه آیات 100 او 1 پیروي د دینه سوا هم ویلي چې خو د دینه کم نشي ویلی. 100 او 1 پیره دغه آیات واهدیک الی ربک فتخشى دغه دی وی دا دی په اوبو باندې دمي او دغه اوبه دسکی. نو ان شاء الله تعالی دغه وظیفې په برکت سره که کم انسان هغه نیغې لارې نه بېلارې شوي وي، که هغه اړه په غفلت نه ډک وي، که هغه د الله تعالی نه غافله شوي وي، که هغه د نیکو کارونو په ځای باندې په ګناهونو کې مبتلا وي، نو ان شاء الله تعالی الله رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره د نیکو کارونو طرف ته مخه کړي. الله تعالی به د په نیکه لار باندې روان کی او الله تعالی به د زړه دغه غفلت دغه ختم کی. آیات بیا ځان سره یاد ساتئ د سورة نازعات 19 نمبر آیات ته واهدیک الی ربک فتخشى دا به 100 او 1 پیروي په اوبو باندې به دمي او هغه اوبه به روزانه کی. نو ان شاء الله تعالی دغه وظیفه د ورځې 21 ورځې یا 100 ورځې زیات نه زیات مدت 100 ورځو دی. نو 100 ورځو کې که ښه ښکلې طریقې سره انسان دغه وظیفه کړي، نو په 2 ورځو کې یا 21 ورځو کې یا 100 ورځو کې به ان شاء الله تعالی دغه انسان الله تعالی خپل مقصد کې کامیاب کړي. امید دی چې دغه وظیفه باندې به تاسو پیښ شوي. که چېرې دغه وظیفه باندې تاسو نه پیښ شوي، نو کمنټ سیکشن کې زمانه تاسو کول شي دغه وظیفې متعلق. د دې نه علاوه که تاسو بهر ملکونو کې او تاسو ته هر قسمه مسایل او روحاني مسایلو لپاره وظایف پکار دي، هر قسمه روحاني مسایلو لپاره تاسو ته تعویذات پکار دي، تاسو ته ساختونه پکار دي، تاسو ته باتې پکار دي، نو بالکل تاسو بېشکه دغه چینل کې زما ورکړی شوی کوم واتساپ نمبر دی، په دغه باندې تاسو زما سره رابطه کولی شئ. ان شاء الله تعالی ستاسو کار به ښه په ګارنټۍ او ښه په ذمهوارۍ